په لاهور کې چې کوم میټرو بس سرویس عمران خان صاحب هغې ته جنګ لا بس سرویس ویللی صحیح او د هغې په ضد باندې مم پر خټک صاحب چونکې په ګورننس پوهېده نو هغه ته پته وه که زه داسې میګا پروجیکټ ورنه کړمه نو خلک به ما ته بار بار سوال کوي او دا منصوبه که نن ده که سبا ده نو دې باندې کار پکار نو هغه تقریبا په 2015 کې په دې منصوبه باندې رو کار شروع کړ اول هغه د وفاقي وزارت ریلوے سره خبر کړ چې مونږ له په ریلوے په دې ځمکه باندې د ټرین دغه راکې بیا هغې کې تا ته پته د خیبر پښتونخوا حکومت او وفاق د یو بل سره بالکل نه لګېده د تربور والا کاته وه په هغې کې نو په هغې کې پرویز خټک صاحب دا وکړه چې یاره دلته د ټرانسپورټ سیسټم دپاره په پېښور کې سټنډرډ ټرانسپورټ دپاره یو میټرو سرویس پکار دی او هغې دپاره دا بي آر ټي منصوبه دا شروع شو د پېښور نقشه داسې ده چې ټول پېښور ښار موږ د پېښور وګورو نو 70% پاپولیشن چې کوم دی د دې انحصار د پېښور په یو روډ باندې دی کوم چې د چمکنو نه را شروع شي یا د جګړه نه را شروع شي د کارخانو پورې یا د جمرو د پورې د دې وجې نه د دې ضرورت هم ده چې د ټول نه زیات دی دا خلک د دې ځینې اوچت کړلی شي او دې له دې یو معیاري سروس ورکړلی شي ولګېدل په هغې باندې کار شروع شو او دا رنګه په اکتوبر 2017 کې پرویز خټک صاحب د بي آر ټي پېښور د کمې متعلق چې عمران خان جنګ لا بکس سروس به ټولو ورځو ته ویلي او بیا عمران خان صاحب په 2019-20 کې دا ومنله چې زه په غلطه ومه او پرویز خټک په صحیح دلته یو ماډل ټرانسپورټیشن سیسټم پکارو د دې وجې نه د دې ضرورت تحت چې کوم دی د بس د بي آر ټي بس چې کوم دی د دې آغاز وشو